او صرف نه صرف دې مسومیت زه تاسې ته ښیم چې دا څومره مسوم دی زه سجې ته یم نو دا بچی ډېر خوږ دی څومره ښکلی بچی دی که دې زندګي مو تاسې باج کړو نو دا ډېره غټه خبره ده. السلام علیکم. څومره د مولا منونکي وئ ټول ستړي مه شوئ. زه شاغ د لطخیل نن راغلی یم سټوډیم کلونۍ ته او تاسې به مو سره کس وئ کوت کې د وړوکی بچی څه دوی جاوید حسین زوی دی او بېقاعده څه تاسې به لیدلي میډیا باندې جاوید بنګش دې ته راغلی و او دې نه یې ویډیو وکړله او بیا یې ما کلیوال سید نجیب څه هغه بېقاعده داسې اردو کې ویډیو وکړله او بېقاعده پښتو کې ټولو ته پیغام یې کړلو نو هغه ویډیو تقریبا څه ما ولیدله نن داسې سید نجیب ما ته وویله نو هغه 40,000 کسانو نه پورته هغه ویډیو لیدلې شوي وه. نو ما سره دا بچی تاسې کس وي ډېر وړوکی دی ډېر معصوم دی څه دا ډېر خوږ دی نو دا تقریبا 2 میاشتو بچی دی 2 میاشتو بچی وي 2 میاشتو بچی دی نو دې څه کوم زړه ته تکلیف دی لکه دا ډاکټرانو چیک کړلو پېښور کې څه دې ته مطلب کومې ویډیو ته څومره ډونیشن راغلی و نو هغه نه دا لاړو بېقاعده پېښور ته نو دې بچي څه کله ټسټونه میسټونه وکړل نو ډاکټرانو ته ویله چې یاره دې زړه څه کومه دی زړه نه یې چورېږي دې وینه جم شوي دی او بیا دې زړه سې څه کومه تیکه نږدې دی نو هغې تیکې اپریشن به کېږي نو دې ما سبه کس وی دا جاوید څه دا ناست دی دې بچي ته به دې خلخانه دی مطلب نوره دې بچي دي نو دا ډېر زیات تکلیف کې دی نو زه خپلو مرګلو ته دا پیغام ورکوم چې یاره دې نه مخکې تاسې ما سره مدد کړی دی او نو تاسې ته د بادشاه د کربلا وریځه ډېر کړلی که نو دغه بچي څه کوم حالات دي مو خپل حالات ولیدل نو دغه بچي څه مو تاسې غاور ونه غواړو بل یې چوګ وغواړي نو ما سره ناست دی جاوید حسین دې نه زه پوښتنه کوم چې یاره تا کاروبار څه دی یعنې مطلب ته د کوې چې یا دوره خلخانه یا دې بچي کوم تکلیف دی دا کوم ژاړي یا کوم فریاد کوي مطلب دې کور والا دی نه هغه به څومره په تکلیف وي نو دې تکلیف ته مو تاسې سترګې وغړو زه د جاوید نه پوښتنه کوم دا به تاسو ته نور دې حالات بیان کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو وروڼو السلام علیکم. زه جاوید حسین خبرې کوم کومه جاوید بنګش ویډیو څه کړې وه زه مغا یم او ما ته څه کومه چنده شوي وه دلته دغو مرګلو هغه د خوشحال آباد ساتي او عزتمند قدرمند اوسي او دا بچی ما پېښور ته بوتلو هلته مې ویک وکړله او ډاکټرانو یې کومه هغه مسله وه هغه یې معلومه کړه او ما ته عید نه بعد ټیم راکړو څه دا بچی برولي و دې به اپریشن کوو او ما سره واس نوره څه نشته سبیل وځو مخامه خبره نه وځو 200 روپۍ ورځه هغه کې کور کرایه خونې خرچه و دا وکړو و نوره مو څه دراک نشته دی. وسلام. ها جاوید خبرې تاسې واورېدلې زه څو خبرې کوم دې حوالې سره لکه دا دریمه دا ایماخو څلورمه ویډیو شوله څه ما ولیدله نو دې جاوید حسین ته صرف نه صرف ایمو سید نجیب ته څه هغه بېقاعده یوټیوب چینل هغه خپل پیج نه کومه ویډیو کړې وه نو هغه ته راغلي 4,000 روپۍ وي نو دا یې واس په مطابق خبره دی دې کې زور زبردستۍ خبره نشته دی لکه دوره کورمیوالو کې یا مسافران وروڼه دي یا عربو ملکو کې دي یا یورپ ملکو کې دي نو الواد ډېر ګران دی الواد بې نهاده ګران دی او دې کې زه هغو خلکو ته پیغام ورکوم چې یاره داسې معصوم څه دي اوسه پورې دنیا نه دی لیدلي دنیا دې نه وه لیدلی یعنې مطلب دغه سترګې څه مو تاسې خلصوله غواړو چې دنیا وکسي دې مخکې مستقبل ته مو تاسې سوچ وکړو دا مو تاسې کوم بچی دی دا بېله دې بچی نه دی نه دا کوم بچی دی دا بچی که دې مخکې مستقبل سیخ شولو دا مو تاسې ته ډېر په پیدې دی قوم ته یو بچی ډېر قیمتي دی نه دې کې زه هغو خلکو ته پیغام ورکوم هغه چاته یې در پاته لګېږي چې چا الواد نه وي کله چې چا الواد وي که نه نو هغه خپل الواد ته سترګې وغړوي چې هغه غوږې کرنسي داسې معصوم داسې وړوکی چې هغه ته خلخانه یا مثال خپل پردی څومره خوشحال وي چې دې بچي ته یعنې څه مطلب موږ بچی پیدا شولو نو زه تاسې ته دا پیغام در کوم چې دغه بچي غاور داسې وغواړو چې یاره دا معصوم دی دنیا یې نه دی لیدلي دي کوم پلار دی دا یې چې زه بازار کې ګوډۍ وچلوم مطلب رزق پیدا وکړم 200 روپۍ یا 600 روپۍ
نه زه هغه خلخواني ته روزي پر راوړم که دې بچي علاج وکړم. نه دې عید نه بعد کوم اپریشن دی، نه مطلب عید نه بعد دې ته ټایم هېر کړی دی. آیا که دې عید نه بعد اپریشن ونه شو نو دغه بچي زندګي ښه خرابېږي. زه بیا د کوم کور مې جنسۍ کې د کوم موږ وټ حال کسو چې نه مطلب تاسو یعنی مطلب دا ویډیو میډیا باندې خامخا کسوئ. نه زه تاسو زړو ته دې نه مخکې ما تاسو ته پیغام در کړی دی چې تاسو زړونه وټ شوي دي. آیا که دغه دوک دار تکلیف دوره وټه خرچه نه پکېږي دینې شپې یو 5 लाख روپۍ خرچه کېږي. ډاکټرانو اندازې ورته ویلي دي یعنی 6 लाख پورې خرچه کېږي. او کومه قرضه هغه دې کړې دی دې بچي ته هغه خپل ځای کې پرېږده. خو دې بچي غاور موږ 5 लाख روپۍ ورڅه غواړو. او تاسو مهرباني وکړئ زه خپلو مرګلو ته را پیغام ورکوم او مو څومره سپورټ مرګلي دي. بیا زه دا ټول کورمیوالو مولا منونکو ته را پیغام ورکوم او مسافرانو ته یورپ کې استرالیا کې دي مطلب امارات کې دي زه هغوی ته را پیغام ورکوم چې دې بچي غاور وغواړو. دا خو ډېر معصوم دی. دا خو که مو تاسو دې کې چې چا الواد نه وي قسم په رب دی دغه بچي سره چا هیلپ وکړلو دغه بچي زندګي باج کړلی دغه بچي زندګۍ مستقبل سیخ کړلو هغوی ته بادشاه د کربلا حسین الواد ورکوي. نه زه سکرین باندې کوم لمبر ورکوم هغه کې ما سره بې جاوید لمبر هم موجود وي او بقاعده موږ کوم کلیوال دی سید نجیب هغه لمبر به هم موجود وي. سکرین باندې به تاسو کسوئ او صرف نه صرف دې مسمیات زه تاسو ته ښیم چې دا څومره معصوم دی. زه سجې ته یم بالي ته څه ته لږ دا تر نږدې کړه چې دا بچی لږ وکسي. نه دا بچی ډېر خوږ دی څومره ښکلی بچی دی. که دې زندګي مو تاسو باج کړو نو دا ډېره غټه خبره ده. نو راځئ تاسو ډېره مننه کوم ډېره شکریه کوم. السلام علیکم. السلام علیکم د مو ټول پښتانه وروڼو. تاسو به د آصف حسین ویډیو باندې پوس ما چینل لینک کسوئ نو زه تاسو ته د مولا وسیطه در کوم پنجتن پاک وسیطه در کوم. تاسو د لینک باندې کلیک وکړئ چې ما یوټیوب چینل ته نوځئ د ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او ما که د یوټیوب چینل په ذریعه مو نوره د یتیمانو غریبانو فقیرانو او خاص پر دا چینل مو کینسر مریضانو لپاره جوړ کړی دی چې دې چینل په ذریعه مو ډیرو خلکو سره مدد وکړو. نو تاسو د خدای ټوله خوشحاله باد لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.